بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم پښتنه کړې ده وایي که یو څوک داسې وي چې هغه نائتوب کوي، یعنی د سر ویښتان کوچني کوي و بل چاته، دی وایي زموږ په علاقه کې دغسې یو څوک دی چې نائتوب کوي و خلکو ته د سر ویښتان ورکوچني کوي، او بیا کله کله چې امام نه وي نو دی جماعت ورکوي. په دغسې چا پسې لمونځ صحي دی که نه دی صحي؟ د دغه محترم ورور د دې پوښتنې جواب دا دی چې محترمه فتاوا محمودیه جلد 6 صفحه 209 کې دا مسله رااخیستې ده. وایي د سر کوچني کولو پیشه چې ده کار چې دی هغه ناجایزه نه دی. د دې وجې څخه وایي د دغسې چا چې هغه د سر ویښتان کوچني کوي هغه کې څه خرابي نشته، البته که بیخي د انګریزانو سره مشابهت نه کړي راکړي او یا یې ژیرې نه خریلې کې دا کارونه نه کول، د دې سره سره د اوداسه او د لمانځه د مسایلو څخه هم خبردار وو، نو بیا دی د امامت اهل دی، امامت کولی شي. او که چیرې داسې وو چې سر یې هم انګریزي سره جوړاوی او دارنګه یې ژیرې هم خریلې، بیا نو په دغسې چا پسې لمونځ مکروه تحریمي دی. خو که چیرې د ده قابله څوک نه وو او بل امام نه پیدا کېدی، نو د جماعت لمونځ سړی نه پرېږدي، په ده پسې هم لمونځ صحي دی. زیاده به د ده حکم د فاسق سي، په فاسق امام پسې هم لمونځ هغه وخت د جماعت کولی کېږي چې بل در ده ښه امام نه وي. او د جماعت د لمانځه ډېر تایید دی، ډېر تاکید دی، نو د دې وجې سره د جماعت لمونځ دې سړی نه پرېږدي، په دغه سړي پسې دې هم لمونځ کوي. فتاوا محمودیه جلد 6 صفحه 209. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.